أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف زرد اخلاص وين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانانو او په دین اسلام باندې غیرتمند او مؤمنانو او د ختم نبوت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عاشقانو ستاسو وړاندې د الله رب العزت د کلام مقدسنا لږه حصه ولوستل شوله او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ولستی شو الله رب العزت نه دعا ده چې الله رب العزت بیان کوونکي لا د صحیح بیان کولو توفیق ورکړي او بیا دې موږ او تاسو له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي زما محترمو مسلمانانو دا کومه میاشتې شروع ده نو دې میاشتې ته شعبان میاشت وی شعبان میاشت دا شعبان دا د دې نوم دا په عربۍ کې دی عربۍ کې ورته شعبان وی پښتو کې ورته ماته د شوقدر میاشت ویو زما محترمو مسلمانانو څلور میاشتې محترمې دي مکرمې دي عزتمندې دي هغه څلور میاشتې هغه یو میاشت چې کوم دی محرم ده یوه ذیقعده ده او یوه ذیالحجه ده او څلورمه میاشت هغه رجب ده زما محترمو مسلمانانو څلور ورځې محترمې دي څلور ورځې عظیمې ورځې دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څلور شپې دا بهترین شپې دي څلور ورځې بهترین ورځې دي ای محترمو مسلمانانو دا څلور شپې کمې بهترین شپې دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یوه شپه د وړوکي اختر یوه شپه د غټ اختر یوه شپه د شب برأت 15 شعبان او یوه شپه چې کوم دی هغه د عرفې محترمو نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی چې الله رب العزت دا څلور شپې زما امت ته ورکړي دي په دې څلورو شپو کې زما د امت ګناهونه الله رب العزت معاف کوي اے محترمو تاسو به وایئ چې نه صرف دا څلور شپې مخصوصې دي په دې کې صرف ګناهونه د انسان معاف کیږي
کچری یو د الله یو بنده را پاڅې شپې تهجد وکړي او الله رب العزت ته فریاد جړا وکړي د دې څلورو شپو نه علاوه بله شپه وي نو آیا د ده ګناهونه به نه معاف کېږي؟ ولې به نه معاف کېږي؟ دا په دې کې منحصره نه ده چې صرف دغه څلورو شپو کې به چې کوم دی د انسان ګناه معاف کېږي په بلې شپه نه، خو نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله رب العزت فضیلت دې څلورو شپو ته ورکړی دی. ای محترمو څنګه چې هفته کې چې کوم دی نو شپږ ورځې دي د ورپسې اومه ورځ را روانه ده د جمعې، الله رب العزت دغه د جمعې ورځې ته فضیلت ورکړی دی. زما محترمو مسلمانانو کال کې چې کوم دی 12 میاشتې دي خو چې کوم دی نو اختر دوه پیرې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه د اختر د شپې د اختر د ورځې بهترین ورځې دي. زما محترمو مسلمانانو که ما تاسو وکړو پیغمبران ټول افضل دي، ټول بهترین دي، ټول لوی لوی شخصیات تیر شوي دي، خو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت اوچت دی، درجه اوچته ده. نه ستا ذهن کې سوال پیدا نشي چې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه اوچته ده نو دی به ډېر منمه. عیسی علیه السلام درجه کمه ده دی به لږ کم منمه. موسی علیه السلام درجه کمه ده دی به لږ کم منمه. ابراهیم علیه السلام درجه د نبی علیه السلام پسې ده، زه د نبی علیه السلام نه به وروسته د ابراهیم علیه السلام درجه منمه، ځکه چې نبی علیه السلام په اعتبار د درجې سره اوچت دی، افضل دی. نه ستا ذهن کې دا سوچ رانشي ټول پیغمبران یو شانتي دي، ټول پیغمبران د اوچتې درجې والا دي، ځکه الله قرآن کې فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. الله وی یو پیغمبر ته د بل پیغمبر باندې می درجه ورکړې ده. ای محترم مسلمانانو نو ذهن کې د کمزوري د بل پیغمبر رانشي، د دغه یهودیانو عیسایانو نصاراو په شانتي د سوچ رانشي چې زه موسی علیه السلام منم عیسی نه منم، عیسی منم موسی علیه السلام نه منم. نه زما ستا ایمان به په ټولو پیغمبرانو باندې، خو چونکې درجه چې الله رب العزت ورکړې ده اوچته درجه نبی علیه السلام ته یې ورکړې ده. نو دغه رنګې نبی علیه السلام فرمایي چې ټول شپې بهترینې دي، لیکن زما امت ته الله رب العزت څلور شپې ډېرې خصوصي ورکړې دي. یوه د وړوکې اختر شپه ده، یوه د لوی اختر شپه ده، یوه چې کوم دی د شب برأت 15 شعبان شپه ده، یوه چې کوم دی هغه د عرفې شپه ده. زما محترمو مسلمانانو نو دې میاشتې ته عرض مې دا کوو، په دې میاشتې ته په عربۍ کې شعبان وایي، پښتو کې ورته ماته شب قدر وایو، یعنی د زبرګې شو قدر میاشت وایي ورته. شب اصل کې شپې ته وایي، شپې ته وایي. زما محترمو مسلمانانو قدر عظمت ته وایي، یعنی دا شپه د عظمت والا شپه ده، لویه شپه ده، مکرمه شپه ده، مشرفه شپه ده. نو الله رب العزت دې شپې ته یو لوی عظمت ورکړی دی، نو ځکه ورته شب قدر او څوک ورته لیلة القدر وایي. زما محترمو مسلمانانو ګوره دوه حدیثونه دي، دوه نه دي بلکې ډېر دي. څو حدیثونه کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته اعلان کړی دی ای خلکو د شعبان میاشت کې روزې ډېرې نیسئ، دا افضله میاشت ده، تاسو د روزو اهتمام وکئ، تاسو د قیام اللیل اهتمام وکئ. خو چې نور کتابونه راوالي بل طرف ته حدیثونه کې راځي چې نا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو شعبان میاشت کې روزې مه نیسئ. حدیث دواړو طرف ته موجود دي. زه د هغه کتاب ومنمه که زه د دې کتاب ومنمه، زه کم حدیث ومنمه. ای محترمو مسلمانانو تطبیق پکې داسې دی. اصل خبره داسې ده چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به د شعبان میاشت کې روزې ډېرې نیولې. بل طرف ته حدیث دی پیغمبر وایي چې روزې شعبان کې مه نیسئ. نو محترمو ځان په حساب باندې پوه کا. نبی علیه السلام د 15 د شعبان نه مخکې اول شعبان دویم هغه 15 پورې نبی علیه السلام د روزو حکم کړی دی.
اډر کړه دې اعلان کړه دې اے خلکو دغه شعبان 15 پورې روزي نیسئ د شعبان بیا چې کوم حدیثو کې راغلي دي چې یاره نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي شعبان میاشت کې روزي مه نیسئ نو هغه د 15 شعبان نه وروسته دي بیا د هغې وجه دا ده چې مسلمانانو تاسو د 15 شعبان نه وروسته روزي ځکه مه نیسئ چې را روانه روژه ده که تاسو روزي ونیسئ تاسو وجود به کمزوره شي تاسو وجود ته به چې کوم دی ضعف میلاو شي تاسو جسم به کمزوره شي تاسو به رمضان ته بیا چې کوم دی ټیټ نه یئ تاسو به رمضان روزي نشئ نیولی نو د شعبان نه وروسته 15 ورځې بیا د روزي مه نیسئ بیا تاسو تقویت حاصل کئ ځان باندې سمه خرچه وکئ چې ستاسو وجود په طاقت کې شي رمضان ته برابر شئ د حدیثو مطلب دغه دی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شعبان میاشتې کې روزې ډېرې نیسلې ډېرې زیاتې یې نیولې زما محترمو مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عائشہ رضی الله تعالی عنها کور کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشہ په حجره کې دی شپې نیمه شپه تېره شوله عائشہ رضی الله تعالی عنها سترګې اوچتې کړلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشتا کټ کې وکتو رسول الله نشتا عائشہ فکرمنده شوله ای څه وکم اوس چرته لاړه شمه نیمه شپه ده زما زوج اطهر پیغمبر خدا نشته دی چرته لاړو زما محترمو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د کور نه وتلو نو خپله لختي جګر حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها کور ته وته عائشہ رضی الله تعالی عنها سوچ وکړو چې دا خو نیمه شپه ده خو زه به لاړه شمه فاطمې کره به لاړه شمه علي رضی الله تعالی عنه کره به لاړه شمه هلته به وګورم چې رسول الله تللی دی او که نه ای محترمو مسلمانانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پاڅېده لاړه فاطمې ته دروازه وټکوله دروازه یې کولا وکړله فاطمې وی چې څه وجه ده څنګه رالې څه مسله ده دا خو نیمه شپه ده عایشې ورته ووی ای فاطمې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی تا کره خو نه دی راغلی فاطمه لاړه علي ته آواز وکړو علي رضی الله تعالی عنه راغی پاڅېدو وی ای عایشې محمد رسول الله خو دلته کې نشته نه دی راغلی حسن حسین هم پاڅېده ماشومانان دي پاڅېده و ای زما باجان چرته تللی دی دلته کې خو نه دی راغلی ای محترمو مسلمانانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روانه ده علی المرتضی روان دی فاطمة الزهرا روانه ده حسن حسین روان دی مشکات شریف کې یو حدیث دی د معجزاتو په باب کې چې په کومه لاره باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هغه لارې نه به خوشبویو روانه وه په کومه لاره به دا مشکات شریف کې حدیث دی چې کومه لاره باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دغه لاره باندې به خوشبو روانه وه صحابه به دا محسوسه کړه چې په دې لاره باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام تللی دی نو عایشه روانه ده علی المرتضی روان دی فاطمه روانه ده حسن حسین روان دی رسول الله مسجد نبوي کې وکتو نشته د الله رسول چرته تللی دی د الله رسول ښکاري نه نیمه شپه ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل اے عائشہ اے د ابوبکر صدیق لخت جګره ماته بوی د دې لارې نه محسوسېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لاره تللی دی ځکه د رسول الله ښایسته خوشبویي ماته محسوسه کېږي نو راځئ په دې لاره باندې ځو ای محترمو مسلمانانو په لاره روان شو جنت البقی ته ورسېدل د بقي مقبرې ته ورسېدل چې ګورې محمد رسول الله په سجده باندې الله ته پروت دی الله ته
انك انت العزیز الحکیم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب سره مناجات کوي، خپل رب سره خبرې کوي، خپل رب سره د امت بارکه سفارش کوي. اے زما ربا ان تعذبهم فانهم عبادك، اے پروردگارا کدی خلقو ته عذاب ورکوي نو ستا بندگان دي، تا نه څوک تپوس نشي کولی، ته خالق لا یزالې، ته د ټول کائنات مالک رازق، اے رب څوک تپوس کوونکې والا تا نه نشته دی. وان تغفر لهم، اے ربا خو ګورې درخواست کوم درته، وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اے زما پروردگارا د امت بارکې مې درخواست راوړی دی، خو که چېرې ته دا امت زما معاف کې د دې بخښنه وکې نو ګورې تا نه څوک تپوس کولو والا نشته، او ته چې کوم دی زبردست حکمت والا ذات یې. چې کله دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې د پروت دی نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندې لاس واچو او ورته اے محمد، اے د الله پیغمبران، ته چا خفه کړی؟ ته کافرو خفه کړی؟ ته مشرکانو خفه کړی؟ ځکه هغه وخت کې د کفارو چرچه وه، د مشرکینو چرچه وه. پیغمبر خدا ته به ذره به ذره تکلیف رسولو، چې موقع به میلاویدله رسول الله ته به تکلیف رسولو چې دی د توحید اواز نه بند شي، دی د زموږ معبودانو د هغه زموږ چې کوم معبودان دي د هغه معبودانو نه قلار شي، دی زموږ معبودانو پسې ولې لګېدلی دی. نو دغه کافرو به پیغمبر ته چې کوم دی نقصان رسولو. عایشه وی اے محمد، یا محمد، اے د الله پیغمبره، اے د الله رسوله، ته چا خفه کړی؟ ته د مکې کافرو خفه کړی؟ ته د مکې مشرکانو خفه کړی؟ ته چا جړولی؟ ته ولې بس که مه جاړه، نیمه شپه د اذانونه نه دي ویلې شوي. اے د الله پیغمبره مه خفه کېږه، راځه کورو ته ځو. د الله پیغمبر الله ته جړا کوله. ښه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر اوچت کو او وی اے عائشه، اے زما بیبي، ما ته په دیارلسمه شپه باندې جبریل علیه السلام راغی، د شعبان دیارلسمه شپه وه. ما ته وی یا محمد پاڅه عبادت وکړه. ما ته په څوارلسمه باندې راغی، ما ته وی د الله رسوله پاڅه عبادت وکړه. اے عایشې نن پنځلسمه شپه وه، ما ته جبریل راغی چې الله رب العزت را لېږلی ما د خپل امت بارکې سوال غواړي، دعا غواړي، سوال کوي، نو الله وایي زه به قبلومه، پاڅه ما نه دعا وغواړه. نو اے عایشې ما پرېږده، زه د خپل امت بارکې سوال کومه، زه د خپل امت بارکې الله ته فریاد وکومه، جړا کومه. اے عایشې ما پرېږده چې الله ته فریاد وکړمه، بیا به کور ته لاړ شمه. عرض می دا دی چې رسول الله وفرمایل چې دا پنځلسم شعبان موږ او تاسو چې ورته شب برأت وایو، برأت یعنی بری کېدل. الله رب العزت په دې پنځلسم شعبان باندې، پنځلسم شعبان په شپه باندې حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث دی چې بیشبها خلق چې کوم دی د جهنم نه خلاصي جنت ته لیږي. او زما محترمو مسلمانانو دې کې دا لازم نه دي. ګور یو خبره کومه، د شب برأت روجه فرض نه ده، ګورې سنت نه ده، واجب نه ده، دومره صرف هغه استحباب دی. ګورې استحباب ته معلومیږي، مستحب ده. که چا ونیوله ثواب ورته میلاویږي، که چا ونه نیوله نو ملامتي پې نشته چې تا ولې نه ده نیولې. ملامت کوي به نه. ګورې د شعبان د شپې عبادت ډیره لویه خبره ده، افضلیت دی، یو لوی فضیلت دی پکې. خو ګورې که چېرې په جمع باندې خلک رابلې چې ګورې
نن د شب برأت شپه ده او راځه جومات کې عبادت کو، نو بیا ته ګوره بدعت جوړېږي، بیا ټیک خبره نه ده. بعضې خلک دلته کې خو نشته الحمدلله، خو په کته علاقو کې شته چې کله د شب برأت شپه شي 15 شعبان شي جوماتونه سجاو کی، ښایسته پریرې پکې ولګئ، لیټونه پکې ولګئ، پړقا پړق پکې جوړ کې، کورونو کې پړقا پړق جوړ کې، د 15 شعبان باندې خلک الواګانې پخې کې، دیګونه پاخه کې. نو دا نه ویمه ګورې دا دې ته زبرګه میاشوي خیرات ښه شی دی، خیرات کوه، روزانه کوه، هر ټیم کوه، په دې کې څه قباحت نشته. خو ګوره بعضې څیزونه داسې دي چې هغې ته ته لزوم ورکوي، یعنې لازمې ګڼې، بیا ترې ګوره بله مسله جوړېږي. نو د شبیش برأت شپه باندې عبادت وکړه، زنانه دې وکړي، نارینه دې وکړي، ثواب دې پکې. خو دا نه ده ګورې چې خامخه به یې ګورې کوې، که او دې نه کو نو ګورې ګناهګارې، دا خبره پکې نشته. بهتره خبره ده چا عبادت وکړو ډېر ثواب ورته میلاویږي، چا د قرآن تلاوت وکړو ډېر ثواب ورته میلاویږي، چا روژه ونیوله ډېر ثواب ورته میلاویږي. خو کمې چې خبرې وشولې چې دغه خبرې پکې نه وي، لازم یې نه ګڼمه، لازم یې نه ګڼمه، فرض یې نه ګڼمه، واجب یې نه ګڼمه، سنت یې نه ګڼمه. قیام اللیل د شپې ولاړه تلاوت کول په نفلونو کې دا لازم نه ګڼمه، فرض یې نه ګڼمه، سنت یې نه ګڼمه، یو مستحب عمل ښکلی کار دی، ما ته به ثواب میلاویږي، بهتره خبره ده وکړه. خو چې د دغه خبرو نه ماورا وي. نو زما محترمو مسلمانانو دا چې کوم دی د شعبان میاشت ده، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث دی ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شعبان په 15 شپه باندې الله رب العزت د خپل شان موافق سره آسمانی دنیا ته راکوزیږي، د خپل یو خاص صفت سره آسمانی دنیا ته راکوزیږي، آسمانی دنیا ته راکوزیږي په خپل یو خاص صفت سره، په خپل شان موافق سره. خانو څه کوي؟ فیغفروا لأکثر من عدد شعر غنم، فیغفروا لأکثر من عدد شعر غنم کلب. دا بنو کلب عربو کې یو مشهوره قبیله ده، او د دې چې کوم دی د بنو کلب ورته ځکه وایي چې د دې ګډې بیزې ډېرې زیاتې وي په عربو کې د دې قبیلې، او دا یو مشهوره قبیله وه. نو ګډې بیزې به یې زیاتې ساتلې. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې په دغه شپه باندې 15 شعبان باندې الله رب العزت خپل شان موافق سره، خپل د یو خاص صفت سره آسمانی دنیا ته راکوزیږي او د خلکو مغفرت کوي. چې څومره وړی، چې څومره ویښته د دغه بنو کلب د قبیلې په ګډو باندې ولاړ دي، الله رب العزت د دې نه زیات خلک معاف کوي، بخښنه ورته کوي. 2 کسانو ته بخښنه نه کوي په دې شپه، 2 کسانو ته پیغمبر وایي الله بخښنه نه کوي په دې شپه. ته وایي 2 کسانو ته بخښنه نه کوي، دا 2 کسان به کمي. نو خفه کېږو به نه که دغه صفت ده کې دغه مضموم صفت د ځان نه وباسه، بیا به دې بخشش وشي، بیا به دې مغفرت وشي. پیغمبر وایي د 2 کسانو پکې بخښنه نه کېږي په دغه د شب برأت په شپه باندې. یو هغه کس چې خپلولي پرې کوي، رشتهداري پرې کړې ده، رشتهداري دې پرې کړې ده، کاکا ولې دې پرې کړې ده، ځمکه باندې دې پرې کړې ده، لیزې رانه نیولې دی، غلا یې رانه کړې ده، دا الله ته پرېږده. خو رشتهداري مه کټ کوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بیر صحابو ته بیان کوم، تاسو بار بار اورېدلې ده دا خبره. پیغمبر وی اے ملګرو
اے زما صحابهو که تاسو کې داسې څوک چې خپل خپلوان ته خفئ نو مجلس نه پاسئ ګورئ د رحمت فرشتې نه راځي دلته د الله رحمت نه نازلیږي. اے ملګرو پاسئ دې ځي نه ګورئ که څوک د چا نه خفئ پاسئ لاړ شئ راضي کئ. یو صحابي و سوچ فکر یې کو چې څه وکړمه ترور رانه خفه ده که اوس پاڅمه خلکو مخکې خلک به وایي چې وګوره دقه سړی دی بس دنه څوک خفه دي دا څه بې شرمه سړی دی. نو دغه صحابي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره یې واورېدله نو سر یې څادر یې په سر باندې واچو سترګې پټې کړلې بهر ووتلو لاړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان شروع دی وعظ نصیحت شروع دی. لږه شبه وروستو دغه صحابي راغی د الله رسول ورته وی زما ګله ای زما ملګریا ای زما صحابي ولې څه وجه وه ما چې کله دا اعلان وکړو تا په سر باندې څادر واچو لاړې ووتلې. هغه ورته وي د الله رسوله ای د الله پیغمبره تاسو چې کله دا خبره وکړله چې د الله رحمت نه نازلېږي د رحمت فرشتې نه راځي چې د چا نه څوک خفئ لاړ شئ راضي کوي. ای د الله رسوله ما نه زما ترور خفه وه ما د هغې سره خبرې نه وي. ای زما پیغمبره زه لاړم ما خپلې ترور ته ووي چې زما ترورې ما ته بخښنه وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې کلمات فرمایلی دي هغې ما ته بخښنه وکړله دعا یې راته وغوښتله ما نه یې معافي وغوښتله موږ د یو بل نه معافیانې وغوښتلې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي ته وي چې صحابي خوش قسمت انسان وي تا نه به الله رب العزت ډېر زیات راضي وي. ما تا کو دا ای خفه کېږو به نه که دې صف نه زه شروع شم که نه دې صف نه نو داسې سړی ما ته نه دی منم چې هغه نه خپلوان نه خفه ما نه هم خفه دي تا نه هم خفه دي. ولې خفه دي څه وجه ده پوله پټۍ شریک د ځکه خفه دي دعوی وغیره دي ځکه خفه دي. لاړ شه ماما در نه خفئ راضي کا تره در نه خفئ راضي کا. ای پلار و مور خبره نه کومه زه د تره خبره کومه زه د ماما خبره کومه زه ستا د تره زوی خبره کومه زه ستا د ترور خبره کومه زه د پلار و مور خبره نه کومه. مور او پلار خو به تا نه په طریقې اولا راضي وي ځکه حدیث دی په دې باندې د قرآن نص هم دی او احادیث بیم دي د قرآن نص د مور او پلار باره کې څه وایي. الله رب العزت د ټولو نه مخکې خپل د عبودیت اعلان کړی دی خپل د معبودیت اعلان یې کړی دی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله وی صرف زما عبادت کوه ګورې بل چاته سر ونه لګئ صرف د ما نه غواړه ګورې بل چا نه ونه غواړې صرف ما ته مشکل کشا ویا بل څوک مشکل کشا ونه ګڼې صرف ما ته حاجت روا ویا بل څوک حاجت روا ونه ګڼې. خو ګورې وبالوالدین احسانا دویمه جمله کې بیا د مور او پلار اعلان کړی دی. ګورې مور او پلار سره احسان کوه مور او پلار سره احسان کوه. نو عرض مې دا کو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دو کسانو مغفرت نه کېږي. یو هغه کس چې خپل خپلوان ته خفه وي چا نه خپل خپلوان خفه وي لاړ شي په دې کې شرم نشته خفه کېږو به نه شرم پکې نشته. هغه ورځ د شرم ده هغه ورځ د ملامتیا ده چې میدان حشر وي د الله عدالت لګېدلی وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم ولاړ وي. ای محترم مسلمانانو هغه ورځ د شرم ورځ ده هغه ورځ د ملامتیا ورځ ده هغه ورځ باندې یو بل نه معافیانې نه غوښتلی کېږي. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. ای محترم مسلمانانو زوی به د پلار نه تخلي پلار به د زوی نه تښتي ښځه به د خاوند نه تښتي خاوند به د ښځې نه تښتي چېرې یو نیکي رانه ونه غواړي. نو دا ورځ د ملامتۍ ورځ بیا هغه د ملامتۍ ورځ ده د شرم ورځ ده چې خپل خپلوان دلته کې ګورې خوشحاله کړو خپل خپلوانو سره روغ وکړو خپل خپلوانو سره مینه محبت پیدا کو. یو کس هغه پیغمبر وی چې خپل خپلوان ته خفئ الله وی دته بخښنه نه کېږي. دویم کس هغه
څوک چې زړه کې بغض حسد کینه ساتي. هغه کس چې زړه کې بغض حسد کینه ساتي، اے محترمو ستا زړه کې هم بغض دی، زما زړه کې هم بغض حسد کینه ده. دغه بغض حسد کینې به څنګه وځي؟ زما ستا مغفرت نه کېږي. زړونه صاف کو یو بل ته، زړونه یو بل ته صاف کو، یو بل نه معافي وغواړو. یاد ساتئ یو خبره کومه، یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. یو د الله حق دی، یو د بندگانو حق دی. محترم مسلمانانو، مند دی، روجه ده، زکات دی، حج دی، دا حقوق الله دی. مند نه کړي کېدې شي چې الله دې معاف کړي. یاد ساتئ مانځن نه کولو باندې وعیدات راغلي دي، مانځن نه کولو باندې وعیدات راغلي دي. مونږ چې قضا دې کو وعید پرې راغلی دی، نه کولو باندې خو ډېر وعیدات دي، خو چې قضا دې کو نو الله به درنه تپوس کوي، سزا به درکوي دله ولې دې قضا کړی دی په خپل ټیم باندې دی، ولې نه دی کړی. یو حقوق الله دی، کېدی شي الله رحمان ذات دی، رحیم ذات دی چې معافي کی درته. خو یو حقوق العباد دی، یو حقوق العباد دی. اے محترم مسلمانانو، یو روپۍ دې د چا خوړلې ده، تر څو پورې چې دغه انسان نه معاف کړي الله دې نه معاف کوي. ځکه د الله قانون دا نه دی، د الله قانون دا دی چې دغه سړي نه به معافي وغواړي، بخښنه به وغواړي چې هغه درته بخښنه وکړله، ما معاف کړی، ما وبخلې. سودخور دی، سود کوي، خلکو نه په سود باندې پیسې رالي، پیسې ورکوي. یاد ساته کم کس چې سود کوي دغه کس، او کم کس چې د چا نه پیسې رالي، د سودخور نه پیسې رالي، دواړه یو شان برابر دي. رشوت ورکولو والا، رشوت اخیستلو والا، دواړه یو شانتي برابر دي. سودخور دی، سود کوي، الله ته په جړا شو معافي غواړم، بخښنه غواړم. د الله در ډېر لوی دی، د الله بخشش ډېر لوی دی. خو الله وایي نه، پیسې واپس کا. حقوق العباد دي، پیسې دې اخیستې دي، دغه پیسې واپس کا او بیا ماته فریاد جړاو کا، نو دغه ګناه به درته معاف کما. زما محترمو مسلمانانو، الله رب العزت خپل انسان ته د توبې په تمه باندې دی چې ماته به زما د انسان توبه کله وباسي. او د انسان توبه ځمکه اسمان جړقی ګورې ښه، د مسلمان توبه په څه باندې ځمکه اسمان کې جړقا خیږي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې یو کس، د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، خلافت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه دی. یو کس د ذمي د کور نه راووتو، د ذمي کور نه راووتو، په ترخ کې ورسره شراب وبوتلو. د عمر فاروق زمانه ده چې پته ورته ولګېدله چې عمر را روان دی، امیر المؤمنین را روان دی. څادر یې تاو کړه، بوتل شرابونه ترخ کې ونیو. عمر ورته وایي څه شری ده، او من اين جئت، د کوم ځای نه ته رالې، د کوم ځای نه رالې، د ترخ کې د سر څه شری. خو دې سړی چې راوتو د ذمي د کور نه، نه ده ووي زړه کې وي چې ربه اوس را باندې پرده واچوه، امیر المؤمنین را روان دی، سزا به راله راکوي، اوس را باندې پرده واچوه او بیا به داسې نه کومه، اوس را باندې اوس مې د پردې خیال وساته ربه. ګوره الله دومره مهربانه ذات دی. عمر ورته وایي څه دي د سره؟ وی امیر المؤمنین ما سره ترخ کې پی دی، او سره شراب. اے عمر پی دی را سره؟ عمر ورته وایي چې پی دی را سره، نو بیا دې څادر ته ولې تاو کړی دی، خو ښکاره ونیسه که نه. وی یا امیر المؤمنین پی دی خو ګرم دی، ترخ لالسیږي، ځکه مې څادر ته تاو کړی دی، ګرم دی. عمر رضی الله تعالی عنہ کتابونه لیکلي دي. عمر ورته ګوتې ویوړلې، رښتیا ګرم و، هغه بوتل کتار تاو شو، پی تې تویو شلو، شراب ها پی تې تویو شلو. عمر ورته وی چې سړیا
دا څه و زه پوهیږم که شرابو تیو شو خو دا ګرم څنګه و هغه ورته وي امیر المؤمنین رښتیا خبره درته وکمه عمر ورته وي رښتیا درته ووایه یا امیر المؤمنین زه دغه ذمې کور ته تللی وم شرابو ته مې زړه شوي شراب مې راواخېسته خو امیر المؤمنین خبره داسې ده چې ته مې ولیدلې ویرېدم چې سزا به راکوي راله ما خپل رب ته ووي ای ربه پرده را باندې واچوه بیا به نه کوم داسې ای امیر المؤمنین الله رب العزت دغه شرابو ناپی جوړ کړي عمر ورته ووي ای ملګریا ستا توبه دومره تیزه وه ستا توبه دومره قبولیت ته نږدې وه چې الله رب العزت د دغه شرابو نه پی جوړ کړه او بیا یې بوتل ګرم کړی عرض دا دی چې الله ته به صدق سره توبه وباسي الله رب العزت وایي زما بنده یې زه د توبه قبلومه ای محترمو مسلمانانو عرض مې دا دی چې دا بهترینه میاشت ده او په دې کې چې کوم دی 15 شعبان را روان دی نن تقریبا 4 شعبان دی نو که د چا وس کېږي روژه ونیسئ ما درته وي فرض نه ده واجب نه ده سنت نه ده استحباب درجه کې ده مستحب ده ونیسه ته پوه شولې د شپې عبادت وکړه تلاوت وکړه بهتره خبره ده ته پوه شولې اوس د چا وس کېږي روژې ونیسه 15 شعبانه پورې روژې ونیسه او بیا د 15 شعبان نه اخوا 14 ولسم ځکه چې بعضې حدیثونو کې ما راته وي چې منه راغلې ده د هغې وجه دا ده چې منه ځکه راغلې ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د 15 شعبان نه اخوا روژې ځکه منیسئ چې رمضان روان دی هغې دپاره چې کوم دی ستاسو جسم برابر وي تاسو تقویت حاصل شي ځان باندې خرچه وکئ الله رب العزت دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان